محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پنځل سوا پنځه دېرشم نمبر حدیث مبارک دی 1535 نمبر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ام المؤمنین د مسلمانانو مور بی بی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نه دا حدیث روایت ته. الله پاک دی مور بی بی نا راضی شي، الله پاک دی د خپل ځان ناراضی کی، الله پاک دی زما واستاو د ټول امت د طرفه بهترینی بدلی ورکی. قالت مور بی بی وی یو واقع بیانې د خزه او د خاوند یو واقع بیانې. قالت هند امرأة ابي سفيان للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم. هند د ابو سفیان بیبی وا رضی الله عنها مسلمانه شوې ده. ابو سفیان رضی الله عنه مسلمان شوې ده، دا بیبی هند رضی الله عنها دا مسلمانه شوې ده. پاول اول کې دا د اسلام او د مسلمانانو د نبی له سلام د سخت دشمنان خدا او خاوند دواړه، لکه څنګه چې ابو لهب او داغه خدا دواړه د نبی له سلام دشمنان، په دې دواړو خدا او خاوند باندې الله تعالی بیا فضل وکړو، خدا دواړه مسلمانان شوي دي، دواړو نه دی الله تعالی راضي شي. صحابه کرام دي. اوس نو د ابو سفیان رضی الله عنه بیبی وا حضرت هند رضی الله عنها هغه یو موقع کې نبی له صلوات و سلام تو فرمایي عرض وکړو. دا اصل کې نبی له سلام چې د زنانو نبیت اخستو لوز ته اخستو، شرک بنه کوي مسلمانانو خذو ول شرک بنه کو، غلا بنه کوي غلا بنه کو، زنا بنه کوي، وچی بنه وجنی، دا جرمونه. لکه اوس وخت کې علما وایي شرک نه خو باسم ځان ساتو، شرک بنه کو، بالمازه نه به ځان ساتو، بے پردګۍ نه به زنانه ځان ساتي، نارینه به د ګیري د چړ چاړ او د خریلو د منډولو نه به ځان ساتي، نارینه به پنسي د ګیټو نخ کته کوي نه دی نه به ځان ساتي، د بجلی غلا او د ګیس غلا دی نه به ځان ساتو. دا خطرناک جرمونه دي. نو نبی له صلوات والسلام چې دا خبر او چې غلا به نه کو، نو دې کې د ابو سفیان بیبي چې دا حضرت هند رضی الله عنها دا فکرمند شو، خپل یو قصه اوس بیانوي خپل خاوند په حق له. ان ابا سفیان رجل شحیح، سیبه زما خاوند ابو سفیان شوم سړی دی، زما خاوند ابو سفیان رضی الله عنه شوم سړی دی، بخیل دی، داسې شوم دی. ولیس یعطینی ما یکفینی و ولدی، مال دومره قدرې خرچم نه راکوي چې زما او زما د بچو د پاره کافي شي، خرچه راله پوره نه راکوي. الا ما اخذت منه، بس زم بیا داسې کار وکړم چې تینا راواخلم، وهو لا يعلم، هغه ته پته هم نه، زه ته بیا دومره قدرې د جیب نه واسکټ نه تیلی نه کوم ځای کې چا پیسې ږدي، ښځې ته خو پته وي د خاوند چې کوم ځای سنبالوي، نو هغه ځای نه بیا زه د خپلې خرچې مطابق راخلم او ورته پته نه چې دا خو بغلا کې نه راځي، څومره فکر دی ورسره. او اوس مسلمانه شوه، سات لازم مخکې مسلمانه شوه، نبی علیہ السلام چې ورته کله بیان کولو چې مسلمانان خو شوي خو غلا به نه کوئ، نو غلا خاصم بد شی دی او چې بیا مسلمانې کوي. نو زه داسې کومه د خاوند نه په بې خبرتیا کې پیسې راخلم، خو خرچې د پاره راخلم چې دا خو بغلا نه. قال نبی علیہ السلام ورته فرمایل خذی ما یکفیک و ولدک بالمعروف، بالکل تا ته اجازت دی دومره ترنه راخله چې ستا او ستا د بچو د پاره کافي کېږي، روزینه وي، ماهانه وي، هفتوار وي. هر خاوند خپل ښځې او بچو ته دومره خرچه د ورځې پرېږدي که نه چې کټوی سمسای پې وشي، په دې خپل دفتر او کار لمځي، نو دومره څه ورته پرېږدي، دومره اخله چې ستا او ستا د بچو پې ګزاره کېږي.
متفق علیه دا حدیث امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله دواړو ذکر کړی دی. اوس د دې حدیث په شرح کې واقع هم تاسو وری دا حدیث هم تاسو وری د پوي شوي په شکر دی. د دې حدیث په شرح کې عالمانو د دې حدیث نه شپږ مسائل راوستي دي. شپږ مسائل یې نه راوستي دي، مستنبط کړي دي ته. نمبر 1 اول مسله دا ده چې په خاوند باندې د ښځې او د نابالغه بچو نفقه خرچه فرض ده، واجب ده. په خاوند باندې د ښځې او د کوم اولاد نابالغه چې بالغ شو بیا په پلار باندې خرچه واجب نه ده. دا زمونږ علاقو کې چې دا پلار و بالغ بچو باندې خرچه کوي کنه، دا د پلار د خېګړې د پاسه سره خېګړه د بچی سره کني چې بس د بالغ شو کنه، بس مارغه چې بچي په جاله کې رالوي کې او د الوتو شي کنه او خپل ملخان نیوي شي، بس بیا څه کوي. نو په سړي باندې د ښځې او د نابالغه بچو نفقه فرض ده. دې ځای کې به زه ستاسو د ډاډګیرنې دپاره دا خبره وکړم چې تاسو اوس د سحر لمونځ وکړو که نه، د خدای د ویرې جمع سره. الله دې ټول مسلمانان لمونځ ګزاري. د روجې والا دې الله راولي، الله تعالی دې هغه د روجې والا هم راولي. ما ته غوږ ونیسئ. اوس به هر کس خپلې ډیپټۍ پسې ځي که نه، د چا دیاړي خواري محنت مزدوري هغې پسې به روانېږي. نو داسې تکړه ورپسې لاړ شئ که نه، لکه څنګه چې تکړه دی مونځ لرالی. څه مطلب؟ کسب الحلال فریضة بعد الفریضه، حلال روزي ګټل د فرض مونځ نه بعد دویم نمبر کې فرض دی. د فرض اجر په درته ملاویږي. دا په دې شیطان اون غولای دوکه دې نه کي چې والله مونږ خو د دین کار اونکو، د دین کار خو الله بس د مولیانو تبلیغیانو او پیرانو او مجاهدینو خیالم دی هم دیو ګټلو د دین کار نه. دا اوس چې تاسو کوم حلال روزه پسې ځئ خو په شرط د دې چې حلالي دی باندې با اوس د سحر نه والا تر ماسپخینه پورې داسې چې تاخته په حلال روزه ګټلو کې، نو دا داسې دی لکه چې تا نیت تړلې دی مونځ کې، لکه تا چې احرام تړلې او فرض حج ادا کې، لکه تا چې نیت کړی او فرض روزه دی نیولې، فرض مونځ فرض روزه فرض حج څومره اجر لري. دغه شانتې مزدور کاره دیاړي ماره خفه نشي. دا ته چې کم محنت کې او خیرن خاچنې ولګیای که نه، دوړیم در باندې پرېوتي. ته په الله باور وکړه چې ته د الله لاره کې او په فرض عمل کې اخته. دویمه مسله ترې نه دا معلومه شوه چې نفقه نه د خرچه په خاوند خو لازم شوه، خو دا به په قدر د ضرورت او په قدر د حاجتي، په قدر د ضرورت او په قدر د حاجت به وي. د هغې نه د ضرورت نه به کم ني چې ضرورت یې د ورځې د یو زنانه د 100 روپو دی او دی وله ورکوي 50 کم نه دانه پوره به د ضرورت او د حاجت په اندازه باندې به. دریم دا دی چې دلته د ابو سفیان بیبي چې دا هند رضی الله عنها دا خو پردی زنانه ده او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره خبرې کړې دي. نبی علیہ السلام ول د سوال جواب ورکړی دی، بیا خپلو کې گفتگو شوې ده که نه. صاحب زما خاوند شوم سړی دی او مال څه نه راکوي، نو زه ترې نه په بې خبرتیا کې والمه، نو ماله به داسې کول جایز که ناجایز به وي. نو دا تپوس چې کولو خو خبرې وي که نه، د پردی زنانه څه وي خبرې وي. او نبی علیہ السلام اورېدي او بیا ول نبی علیہ السلام جواب ورکړی دی. نو دې نه معلومه ده شوه علما فرمایي چې د پردی ښځې سره د ضرورت د وجې نه د ضرورت په قدر خبرې کول جایز دي. یو پردی زنانه د ډاکټر له لاړه نو اوس به ورته خپل حال به ورته وایي که نه چې په خېټه مې درد دی، په سر مې درد دی، غوږ مې خوږېږي، لاس مې خوږېږي، هغه به ترې تپوس کوي څومره وخت شو. نو دا د ضرورت په بنا باندې پردی زنانه سره خبرې کول جایز دي. څلورمه مسله ترې نه دا معلومه شوه چې د مسلې د پوښتنې په وخت کې که د غیبت خبره وي نو دا غیبت بیا غیبت نه دی. لکه هندي رضی الله عنها د خاوند غیبت کولو که نه چې خاوند مې څه دی شوم سړی دی، نو اوس دا ورته دې دپاره وایي که نه چې اوس مې مسله څه شي حل شي. که دا ورسره ونه وایي او ډایرکټ داسې ووایي چې یاره زه د خپل خاوند د واسکټ نه یا د جیب نه څه اخلم، نو په هغې خو هر سړی به وایي چې داسې کول څه دي ناجایزه دي. خو چې ورسره دا وضاحت وکړو چې هغه ماله نه راکوي شوم دی، نو بیا اوس مسله څه شوه بدله شوه. نو د مسلې په وخت کې د مسلې د تپوس په وخت کې که غیبت وشي نو دا بیا غیبت
نه دی. او پنځمه مسله ته دا معلومه شوه که کله خدای مکه خاوند داسې درجې لري چې هغه ښځې له بچو له د ضرورت مطابق خرچه نه ورکوي، نو بیا ښځه د هغه د واسکټ نه، د پرس نه، د بټوې نه او د اکاونټ نه څه کولی شي، پیسې ځان ته ټرانسفر کولی شي، بیا اخیستی شي دي. خو دا اوس داسې نه چې دا مسله ښځې ووري چې دا والله چې کار خو څه شو سم شو ورسره بیا کاري لپاره هم نه پرېږدي. هسې هم داسې حال دی چې د رښتیا ورته له امولا صاحب هم وایي ډېره ښکلې مسله یې وکړه، وایي زار شو د ما یو استاد نه وایي دا مفتي صاحب پسې دویم نمبر دی که نه، چې کله د دې د تبې مسله وکړي بیا څه وایي، وایي دا مفتي صاحب پسې دویم نمبر دی او د مفتي کورس هم وي کړی دی که نه، ډېر کتابونه یې ویلي دي، او چې کله مسله د طبیعت مطابق نه که نه نو چې بیا څه وایي بس تاسو اورېدلي دي. نو شپږمه مسله ته دا معلومه شوه چې زنانه د خپل ضرورت دپاره د کور نه بهر وتی شي، جایز دی ور دپاره. خو د ضرورت ټکي باندې الله دې وکړي چې موږ او تاسو پوه شو ضرورت څه ته وایي. ضرورت دې ته وایي که نه یو شی دی کپړه جامه ده، د دې دپاره د راوړو هم څوک نشته دی، خدای مکه بس داسې راټه ټنګه شوه چې یو نارینه هم نشته دی ورکړه. او دا اوس که دې ته کپړه میلو نه شي که نه نو یا د دې دین ته نقصان رسي، یا بدن ته نقصان رسی، او یا حیا ته نقصان رسی. ضرورت هغه شي ته وایي که نه که پوره نشي نو دین ته یا بدن ته یا څه ته حیا ته نقصان رسی، نو بیا دا د داسې ضرورت په بنا باندې د کور نه څه کېدی شي. نو آیا اوس وایي زمونږ د زنانو د کپړو د اوړي د ژمي د کپړو ضرورت پوره شوی دی که نه دی پوره شوی، او ښځه که ضرورت یې پېښه هم شو نو خاوند وله کور ته راوړی شي هر څه که نه شي راوړی. او بیا په دې موجوده وخت کې اوس خو ہوم ډیلیوري سیستم هم شته دی هر څیز کې، که خوراکونه دي او که څه دي په یو کال باندې څه کېږي کور ته ډیوډۍ ته رارسي هر څه. نو لهذا د ضرورت په بنا باندې زنانه د کور نه وتی شي. خو داسې به هم نه کوي لکه زمونږ د کلي زنانه، زمونږ د مسیزو د کلي زنانه چې خاوند څه شي دفتر ته روان شي، دا برکه په سر کې بیري باغ ته روانه شي یا ګلپاڼې مارکیټ ته روانه شي، داسې به نه کوي. یا ارحم الراحمین.